اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم څوره د مسلم آباد خلک دي او څوره کسان چې د ما دا ویډیو ګوري نو مونږ نن یوه ځلې بیا خپل کلي چې کوم مین ځای ده هغلته ته یوه ټینکۍ اوبه راوړې ده. هر سړي ته پته ده چې کلي کې د اوبو څوره تکلیف ده، خو یو مسلمان بنده داسې نه کوي چې یاره چېرته راوځو د کلي خلک ورکړي چې کوم دا که نه منځ ته شو د مشران خاص کار کوي چې یاره د اوبو څه سیسټم جوړ کړو. نه د بجلی سیسټم صحیح ده او نه د اوبو سیسټم صحیح ده. هغلته کې اول پیپونه ماتو، کله روډ والا باندې کار بنده هغه بند شو، پیپونه جوړ شو، اوس مشین خراب ده. نو تقریبا سم نیم کلي ته د هغه ټینکۍ والا اوبه رسي. ځنه خلک به وایي چې یاره موږ ته نه رسي، خو بیا ورته رسي. موږ ته یې پته ده چې کوم ځای پرې د هغې ټینکۍ والا اوبه رسي. خو لیکن یو بندان داسې نه کوي چې یاره چېرته وارې زیره وځندې ده معلومات وکړي چې اخر دا ویلي دغه والا د سایډ والا چې کومې شو ویلي دي هغه خاصې همداسې حال ده. هغه خو موږ تقریبا 4 کاله دي موږ شو چې دا خلک ګورو چې کوم ځای نه اوبه راړي او څه سیسټم یې ده. څه موږ هغو خلکو ته یایو چې کوم راتلونکي الیکشن ته خوایش ساتي هغو ته هم پکار ده چې اخر د چا د کلي حقوقو والا دومره هغه وساتي چې هغو د هغه کلي حقوقو باندې خو وجنګېږي که نه. مو سره یو مو سره شانه به شانه مټ په مټ ولاړ یو، خو دومره خو څوک رامخکې شي چې کېږي مو به خپله رامخکې کېږو انشاءالله. داسې نه چې غنې هر وخت دوته خو مو دومره ولیدلو مو ولا هسې چې کوم ده که نه دغه شي کې نه دي. بس صرف هغه ځای کې دي چې څوک ورپسې راشي او چای مې په وس کوي السلام علیکم وعلیکم سلام یاره ما پلانکي مینې سره پلانکي MPA سره او سیاسي لیډر سره د ما والا تعلقات دي. صرف تعلقات به دا خلک څټي، د غریب خلک به د دو د تعلقات څټي. اخر د خدای مسلمانو له غو نشارم پکاره دا هر سړی معنی کدي مشرانو کور کې وبښته دی چا کور کې وبنشته یو که حد غونې راغلی ده دا ماشومان وړکي لګی دي سبعینه په ګلونونو کې رړي څوک شي ته نه څوک شي ته نه. شل ځلې خو مونږ دغه روډ ته راووتو خو هېڅوک راسره نه وي. مغه 2-3 کسانو مغه پی پسې ځو یو هغه ځای کې ټکېدار د سینګبار مغه راوځي خدای قبل یو مسلمان راوځي نو مغه ته دومره وګرځېدلو خو یا مغه شه چې کوم د کلي والاو مو دغه خبره کوله چې د کومې ټینکۍ مو راوړو دا د کلي چندې خلک کوي په 2 منې راوړو. اخر کومه پرې په 2 ټینکۍ منې والا که د کلي اوبه خوراکې صرف د ضرورت مطابق بس مغه خلک چې کوم ده که نه 2 ګیلنه 3 ګیلنه کوي. داسې مو ته ځنه خلک د بور والا غاو کې فنډ راګیره ته بورونه مو وویلو نو چې کوم ځای کې کامیاب شو هغه خاصې کامیاب دي، چې کوم ځای کې ناکام شو اوس ځایونه شته خو هغومره فنډ نشته ده چې یاره څوک وایي چې یاره دا فنډ واخلئ او چې ته بور ووایي نو موږ بیا الله رضا دې پره انشاءالله 1 روپۍ به چې کوم ده که نه څوک نه خوري او نه به چا خوړلي او نه به انشاءالله مخکې دې پره وخوري. خو مین شی دی کلي والا چې کوم ټولویل ده د کلي یو سر نه بل سره پرې د هغه سر نه 2 سر پرې هېڅ ته کې اوبه نشته دي. که څوک دا وایي چې یاره ده طرف ته اوبه شته بیخي ټول هر څه سیسټم درهم برهم ده. نو زید ته که دغه داسې یایي دا بنده ته وایي ما طرف نه اسلام زید وایي دا څو خبرې وکړئ. ما خو دنه مخکې خبرې وکړلې کلیوالو سره حقیقت سره د کله ډېر زیات په تکلیف کې ده. ډېر زیات خلک په دغه ټیم کې مصیبت کې دي. دا زنانه وړکي راوځي دي وړه ماشومان راوځي تکلیف کې دي. نو زه به صرف دا خلکو ته یو ریکویسټ وکړم څومره چې مخیر حضرات د حکومت طرف نه پاتې هغو ته څه ډیمانډ وکړو څه کمې په موږ پکې خپل هم دي او که څوک ډونیشن کول غواړي خیرات زکات کول غواړي په 1100 روپۍ کې ټینکۍ ده که موږ سره څوک ډونیشن کول غواړي کومې محلې ته ضرورت وي موږ هغو ته محلې ته پوره کوو. که څوک موږ ته بور دی پر داسې پیسې راکول غواړي تاسو بور ووایئ بور باندې څومره خرچه کېږي داسې هغه بور نه موږ پایپلاین موضوع ټینکۍ به جوړه کړو. نو خلکو ته پر موږ خپل مدد باندې لګوو کوشش کوو بلکې حکومتي سطح موږ بالکل مایوسه یو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلیوالو دغه ټیم کې زه مسلم آباد کلي امین اجرې کې موجود یم او وروسته تاسو ګورئ چې د ماشومان بوډاګان دغه اوبه وړي کلي کې د اوبو ډېر زیات تکلیف ته اور حکومت طرف نه خاصی مو پاتې تقریبا میاشت چې په کلي کې اوبه نشته دي ډېر زیات تکلیفات دي خلکو ته. نو مو خپل اپنی مدد آپ کے دیار بنی مسلم آباد یوتھ موومنٹ تنظیم کوشش کوو چې د خلکو ته سہولت پیدا کړو. د مخکې مو د اوبو ډېرې منصوبې دا شروع کړي دي چې ټینکۍ مو جوړې کړي دي بورنګان مو ویلي دي خپل کوشش مو کړې ده. په هغې باوجود هم د خلکو له مسایل یې نه دي حل شوي. څوک هم که دغه صدقه کول غواړي خیرات زکات کول غواړي دغه شی اوبو ډونیشن کول چاته غواړئ نو تاسو موږ سره مدد کول شئ. تقریبا یوه ټینکۍ اوبه تقریبا په 1100 روپۍ باندې رسي تقریبا. نو که تاسو موږ سره رابطه کول شئ داسې چاته ضرورت وي ځکه نن دې محلې ته اوبه راوړئ سبا هغې محلې ته راوړئ بلې محلې ته غټ کلې ده نو تاسو موږ سره رابطه کول شئ. تاسو خپله باندې مغلو ته اوبه ستول شئ رابطه کول شئ. نو د اوبو ډېر زیات تکلیف ده په کلي کې او څومره هم چې مخیر حضرات دي هغو نه هم زه دغه اپیل کوم
چې کله چې تاسو مو لپاره بورینګ لپاره څه منصوبات راول شي تاسو مو لپاره بور کول شي چې کم از کم مستقل لال تر بور ورشي نور محلي تر وبلاړ شي نو ډېره فایده ده ځکه چې لکه خلک دغه ټیم کې تر صورتحال په مسلم آباد کې ډېر زیات په تکلیف کې دي ایم ان اے ایم پی خو بولې دي تاسو کول او څوک نشته خو مو خپل فلای تنظیم څومره چې کوشش کول شو لګي کوشش کوو تاسو نو امید ساتو چې تاسو مو سره भरपूर مرسته کوي مننه